ورونو د کینسر دارو موږ د الله په نوم ورکو، د تیلیسیمیا دارو د الله په نوم ورکو، او د بواسیرو چې د 1000 کالو بواسیر ولې نه وي هغه دارو د الله په نوم ورکو. اوس بالکل ټیک دی. ټیسټونه موږ وکړه، اسلام آباد کې موږ وکړه، بنو کې موږ وکړه، پېښور کې موږ وکړه، بالکل ټیسټونه صفا راغله. کینسر یو جی هغه اعلان چې کوی زما مکمل ټیسټونه پاک رااله، ما ته اعلان وی چې د شکرانه کې به ګډ موټر راوسته. یا جی بالکل د جازونو خوانده. بالکل جی بالکل. مولوی صاحب ته موږ راغلی و د بنو نه یو مریض راغله او بیا موږ دلته مولوی صاحب ته راوستل. ادا سه چې بالکل مونږه کټ کې راوستو، خوراک مراک هیڅ هم نه کول. دلته مولوی صاحب سار وختي خوراک 12 لغه ټایم باندې موږ ته تکلیف هم لګ ډیرو. د نمبر یو مسله وا خو مونږه انتظار وکړو او مریض چې مولوی صاحب دم کړ 2 ځله مونږ راوستو مریض اوس بالکل ټیک دی. ټیسټونه موږ وکړه، اسلام آباد کې موږ وکړه، بنو کې موږ وکړه، پېښور کې موږ وکړه، بالکل ټیسټونه صفا راغله. کینسر یو جی او نن موږ بیا مولوی صاحب ته شکریا د پارم راغلی او موږ زاغه دوی به لګوالو کې دي چې لګ ډیر څه پکې پاتې نو نور به دغه شي. موږ رونو بودو جمعرات زنانه، بودو او جمعرات زنانه، جمعه هفته سړی بهر نه چکم ملمان راځي نو چکم د سواد د سیډ ملمان دي یا د مردان دي یا د ملکن پلې شیرخانی دي یا د دیر طرف نه کم راځي یا د پنجاب نه کم راځي نو هغه موږ ته په ټلیفونونو باندې وی سحر کې لړوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې موږ له الته کې زیانو ته لږ ټایم راکړئ. نو موږ کوشش دا کوو چې سوات لا، اسلام آباد لا، لاهور لم یو ټایم ورکو او د لړې د وجې نه لړه د دندونه دي نو د دغه د قبله د لری ملمانو ډیر په تکلیف کې را رسی نشي را رسیدي. بو د جمعرات زنانه جمعه هفته سړی وي. رونو د کینسر دارو موږ د الله په نوم ورکو، د تیلیسیمیا دارو د الله په نوم ورکو، او د بواسیرو چې د 1000 کالو بواسیر ولې نه وي هغه دارو د الله په نوم ورکو. اوس ما د صدیق افریدي ته دا یو ټکی موکو چې د کینسر ما یو بل شی مخې ته د ډیر وخت نه سرچ کې لګیم چې یو مریض مثال 3 مهینه علي په جوړېدو کې نو 10 یو شی مې مستقبل راوستو ان شاء الله چې نیکست جمعه نه به هغه موږ شروع کو چې یو مریض به ان شاء الله تعالی شنو ورځو کې به الله تعالی جوړي د کینسر جراثیم چې کم دي هغه لبا غزار ورکي. د کینسر چې کم د جراثیم سیلز دي اب سیزي او د غیجړې به ختمي ان شاء الله تعالی. عالم انسانیت ته درخواست دی چې زموږ دا ویډیوګان شیر کی او د کینسر مریضانو ته دا ویډیوګان ورسي. او دویم نمبر د شوګر خو مونږه بار بار داوی کړی دي، ډاکټران کنټرول وای مونږه علاج وایو. کنټرول او علاج کې فرق دی، په دې هغه خلک پويږي چې کم پی پويږي. باقي مونږه بعضي دوايان خپل جوړو، علاج بالغذا دی. علاج بالغذا د پاره مونږه چې کم داروګان جوړو هغه هیڅ نقصان په بدن کې نه کوي. که یو سړی بیا وای چې یارګی نه دا تاسو په کم سند باندې جوړوي، الحمدلله ډیپلوما م کړی دا، لسم تعلیم شته دی، فرست ایئر شته، سیکنډ ایئر شته، فارمیسی بی کړی دا. فارمیسی بی تا ته حکومت اجازه درکړي. دا یو قسم لا د دوايانو په دنیا کې په دغه فیلډ کې یو قسم لا ایلوسی ده، تا ته د اجازه درکړي. فارمیسی بی ویم دی ته چې 2-3 شیزونه کمباین کی او هغه نه یو شی بیا مرکب شي او هغه بلکې چې کله تا ته ډیپلوما ملاویږي او فارمیسی بی ملاوي نو تبا په دنیا کې یو داسې شی جوړه چې دا غي هم مثل بل چا سره نه وي. فارمیسی بی مقصد دا دی دا زر تر زر شیر کوي چې د کینسر مریضانو ته او د رګنسا او د شوګر او د ګردو د کانو د ګردو د ډایلیسس باندې کوم مریضان دي ډیر زیات خشول چې هغه ټول ته الله تعالی صحت او فایده او شفا ورکي. کم مریضان کم خلک چې غلط کمنټس کوي رونو دا یا 2 نمبر ډاکټر وي یا 2 نمبر دمګری وي یا 2 نمبر کمپیوټر وي یا 2 نمبر تعویذګر وي یا د پاټې په بنازه خو د چا په پاټې کې ما غرض نه لرلې خو بیا د عالمي مانو چې عالمي مانو تاسو هغه خلک پیژنې چې کوم خلکو عالمانو سره نه لګي وي نو هغه خلک په ما باندې کمنټسونه کوي اگر چې زه باټې نه بالا تر سړی ما نو هغه به دغه کوي. الحمدلله نور دلته کې خصه فاسو تر کار دی 100 روپے پیس دی. هغه خو د جمعات یو عالم او پیر لم چې ورشي یو خسړی لم چې ورشي او یو پسر د دمو کې یو شپ درمانو کې نو سړی غواړي چې یاره عالم دی فقیر دی یو 100 روپے ولا ورکا نو هغه نشو ویلې 100 روپے خو هغه بیا په تلیسیمیا کې په کینسر داروګانو کې لګي. فقط والسلام. الله تعالی زنده باد ولرا.